یو وړوکې غونته کې علاقه وه چې هغه علاقه کې د هغه علاقې خلقو به د ځان دپاره د یو کال دپاره یو باچا مقرر کاوه او دغه باچا به د کال په آخره ورځ یو ځنګل ته ووړ. په هغه ځنګل کې به یې پرېښوسته او بل باچا چې به په دغه کال په آخره ورځ په آخره وخت کې چې به دغه علاقې ته کوم کس دننه شو داخل به شو دغه علاقې ته نو هغه به یې نیوه او هغه به یې د خپل ځان دپاره باچا کاوه. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری شکیل خان. دا ویډیو وګورئ، ډېره ښکلې عبرتناکه واقع ده. وړوکې علاقه وه چې په هغه کې به هغه ځي خلکو به د خپل ځان دپاره یو باچا د یو کال دپاره منتخب کاوه او هغه باچا به یې د کال په آخره ورځ یو ځنګل یو خشکې ته ځنګل ته ووړ او په هغه ځنګل کې به یې پرېښوسته او بل باچا به یې منتخب کاوه. نو په دغه کال په آخره ورځ په دغه ورځ په آخره ټیم کې چې دغه علاقې ته به څوک دننه شو داخل به شو دغه علاقې ته څه حدود به وو نو د هغه نه به بیا دغه کاوه، هغه به یې نیوه او هغه به د دغه علاقې باچا کاوه. نو یو کس د بل کلي نه را روان دی په دغه آخره ورځ او دغه پوهېږي نه چې زه به خبر نه و چې زه به د دې علاقې باچا کېږم او د دغه کال آخره ورځ و آخره ټیم و بل باچا چې و هغه یې ځنګل ته وړی و. نو دغه روان دی نو دغه عوامو بیا نیولی دی چې ته زمونږ اوس باچا شه. نو هغه ډېر خوشحاله شوی دی او هغه ویل چې زه به ستاسو باچا کېږم. نو کله بیا ورته عوام ویلي دي چې ته به زمونږ د یو کال دپاره باچا یې خو تا به مونږ په آخره ورځ د کال په آخره ورځ مونږ دغه ته یو ځنګل دی هغه ته به وړو. نو هغه باچا هغه کس ورته ویلی دي چې تاسو راځئ تاسو ماته دا ځنګل وښیئ چې دا څنګه ځنګل دی. نو هغه عوامو خلکو روان کلی دی او هغه ځنګل یې ورته ښوولی دی. نو هغه بیا هغه کس ورته ویلي چې زما باچایي بس قبول شوه، زه باچایي کوم. نو هغه چې خپل یو وزیر اعظم هاوس یا باچا هاوس هغه ته راغلی نو خپلو نوکرانو ته ویلی دي چې تاسو لاړ شئ او هغه ځنګل کې هغه بوټي ووهئ او په هغه کې چې کوم ځناور دي هغه ته یې لر کوئ او زما دپاره پکې یو ښه محل تیار کوئ. نو کله چې نوکرانو دغه چل وکړو دلې پکې یو ښه محل جوړ کړو نو دغه عوام بیا دغه باچا د کال په آخره ورځ راوغوسته چې اوس ما د دې ځینه اوس ویسئ هغه ځنګل ته. نو عوام ټول راولګېده او دغه باچا ته یې ویل چې ستا داسې کس مونږه غوسته چې دا شنته عقل پکې دا شنته په غاړه د هغه دپاره د مخکې نه تیاری کوي. نو زما د ویډیو مقصد دا و چې مونږ الله پاک مونږ دې دنیا ته الله پاک باچایان درلیږلي چې مونږ به د دې دنیا نه هغه دنیا ته بیرته زو هغه ځنګل ته زه د ځنګل هغه دنیا ته آخرت ته د ځنګل تشبیه ورکومه ځکه چې مونږ دې دنیا ته که څوک په دې دنیا کې ښه عمل ښه نیک ښه منځونه ښه د ثواب کارونه وکړي د الله حکمونه ومني نو هغه دنیا به ورته الله هم روښانه کړي او که څوک دغه کارونه د الله حکمونه د نبي علیه السلام سنت ونه مني نو هغه ته هغه آخرت هغه دنیا یو ځنګل به وي په هغه کې به مارانې لړمان به وي هر څه به وي. نو دا زما یو شارټ غونته کې موضوع واقع ویډیو د خپلو ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او پیج هم لایک فالو کړئ. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. والسلام.